شان انسان دی په دغه مختلف حادثات راځي مختلف څیزونه راځي هغې باره کې اسلام خیال ساتلی دی اسلام د انسان رهنمایي کړې ده ځکه چې دا کامل مکمل دي په دغه کې یو عمل هغه داسې دی چې اسلام دا حرام کړی دی هغه د جادو او د منتر دی او د کوټو دا خلک لګیایي په مختلفو طریقو سره د جادو منترې وغیره دا کوي خو اسلام د دې نه منع کړی دغه پالونه خلک روباسي په یو بل تعویضونه کوي منترې څوک کوي شګې ولي فقیر هو را معلومون کې مختلفې طریقې د دې لپاره استعمالیږي او دغه ټولې طریقې د جاهلیت په زمانه کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنہما فرمایي وی خلک را رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تاسو کو چې د نجومیان د دې باره کې تاسو کو چې دا څنګه خلک تیسری نو فقال ليسوا بشيء رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ایسیزن دا ابو سشیدان نو فقال يا رسول الله صلی الله علیه وسلم انهم يحدثون احيانا بشيء يكون حقا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دې مونږ ته یو خبره وکي او چې دا کار به کیږي یا به داسې کیږي خبره هو صحیح وکي خبره ټیک وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تلک الکلمه من الحق یكتبها جنی وې دا خبره رښتونی ده او دا حق دا صحیح ده دا را پټکړي را تختولي دي جناتو چې کله دا فرشتي د الله احکامات رولزم کو دا نو دی وردا د غوریادو کې د تپټ ویزه په دې تلای معلومي چې د فرشتولاري نو دی دا اینه څه خبره اوري چې خبره اوري نو هغه خبره دا چې زړه رامنتقل کی او هغه بیا چې دین هغه خپل ملګری ته پزړه کې ورواچي ويقول روحا في اذن وليه خپل ملګری په زړه کې واچي نو دا نجومی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیطان ملګری وي دی جادوګر ته د شیطان ملګری وي د کاهن ته د شیطان ملګری نو دا په دې وګړو کې دا خبره ورواچي چې داسې بکی د پلان کې بواده کې او د پلان کې باندې کې د پلان کې ودا چي نو چې دا خبره ورته په زړه کې واچي نو بیان میتونه معنا مې تکذبته نو دی ور سره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سل دروغ نور یوځي دی ور سره یو سل دروغ په یوځي کی نو خلکو ته وی دا کار وکي دا کار وکي نو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هیڅ شی نه د ځان نه دروغ دا شان صفیه بنت ابي عبيد رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا بعد بیان مدار روایت کړی اګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس پالګر لراوي پالی لراوي او درې دا وی کړه تو ګره کار مې باندې تو ګره دا چلې نو لکه دا خو قرآن کې خدای نشته ها څنګه نو خیر وای هغه چرای فصال او داغه سوال کو بیا په دغه سوال باندې یقین وکړه چې د ماته صحیح خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د سلوی خرج منځ نه قبلی سلوی خرج منځ نه تاسو دا خیال کې د زنانو ورکلاسي دمګری نه چرته پالګری جادوګری منتر والے بل څه ولندا د سړو مسرو د زنانو کارونه شروع کړی دي زنانه ورکلاسي نو دا صحیح نه دي دا څنګه حدیث رسول الله صلی الله
دا ټول یې منع کړي. بیا د جادو خپل اقسام یې څوک په دې کې خو معلومول کوي. څوک چې دی وایي نوک کې دی لګورم، څوک وایي چې دی نو روغ ورځئ د هغې نه را معلوموي، څوک یې پلانکي ځای کې روباسم وړي. دا ټولې طریقې دا چې دی د اسلام منع کړي. غالبا امام شاه صاحب چېرته لیکلي یا شاه عبدالعزیز صاحب چېرته لیکلي چې د جادو 25 قسمه دي او که څومره یې لیکلي اوس په غږی زمانه خطا دی. خو په دې کې دوه یا یو چې دی نو په دې کې انسان مسلمان پاتې کېږي او دا نور چې څوک هم کوي هغه ډایرکټ کافر کېږي. بله خبره ده. حساب لګوه. د دې وجې زموږ استاد ښکلي محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. ها څوک فرمایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. سره په دې کې داسې تعلیق درود شریف هم شوی صلی الله علیه وسلم. د زړه نه وایي په مینه وایي چا نه یې سړی ځنه یې وایي. من اقتبس علما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو حصہ حاصل کړه علما من النجوم د نجوم د علم نجوم د علم نه چې دا مې په ستورو کړي او دا مې په پلانکیو کړي او دا مې په پیریانو کړي او دا مې په ډنګریو کړي. چا د دې نه یو حصہ حاصل کړه اقتبس شعبة من السحر د یو حصہ د جادو د زده کړه. جادو په اسلام کې حرام. زاده ما زاده څومره چې زیاتوي دونه جادو زیاتوي. الله دې وساتي. نو انسان دا خلق په دې کې مبتلا دي مختلفو طریقو سره چې په سر یې در لازي و یو مو یاره چا به را باندې څه کړی وی د شکل ته د ګوره سړیه 2 روپو باندې په تاسو سره 1000 روپۍ خراب. جادو هم دونه په اسانه نه کېږي. درکېدلې د هغې نه هم ګرانې خو کېږي هم ډېره په اسانه. حال پته ده بغضیان یا حسد والی کوي په یو بل دا زنانه خاص کړي. نو څوک په دې ټکي خطا دي وایي دا اسم نشته د سر سید غلامان و مریدان دي. نه جنت شته او نه جهنم شته او نه پیریان شته او نه پلانکي شته او نه سیر شته او نه جادو شته. نو دام خطا دي. ولې نشته؟ دا خو ته د قرآن او د حدیث خلاف لګیا. ولې نشته؟ اثر هم شته او جادو هم شته. کېږي اثر هم شته جادو هم شته تعویذ هم شته او اثر هم شته. خو اثر اچون کې الله رب العزت ته عقیده به مضبوطه ساتي. دا انسان مهنت دی. دا مهنت کو کوټې ته ورخېږي. الله رب العزت توفیق درکړي او په دې کې الله نه وختونه بس لاندې برابر دي کې مړ بشي کی سبب. انسان مهنت کوي اثر پکې الله اوس مهنت ته سم کې خراب کې اتا باندې کار. او بهترین کار دا چې انسان دا نجات کارتو کی نه چې د انسان د تباہی کارتو کی. من د انسان تباہی پسند کړو. دا کسی مونږ لړې ده. اوس دا راتلم یو کس راته لګي یو کس راځي چې یاره سمې د سره فرونو یو مسله لرکېږي بله راځي بل لرکېږي بله راځي. نو بس زما خو دا شک دی چې جادو را باندې چا خیر ډېر انخطو نو مور دې داسې کار دی کډې دیړه کېږي بزرګانو له به چاته بوزو دعا بدل لو کې راځه لړ بش ویا کنه پلانکی له بل ارجو نو ماته کې پیسو له خپې کړی یا به نه خبر مله یو مېږي ته یونیورسيټي ویزه چا سره ته هغه یونیورسيټي والا نو تاسو سوې چې یونیورسيټي والا وکم تعویز کوي یاغه تعویز کو نو هغه ورته وی چې 30,000 روپۍ براکه او هغه رور د مخ کې نور پیسې را کړ نو 30,000 وي دو په دغه مون کور کول چې مخ کې به رور سونه ورکړي دې ماته پته نشته دا د دې مو شریخ خبره دا خلک لګیا دي په دې سيزونو کې تعویز هم شته اثر هم شته جادو هم شته اثر هم شته د دې وجه کابل اخبار رحمه الله فرمایي کابل اخبار سے وی کما چرتا س کلمات تدامي نه وي د اخیری تفسیرونو په سوراتونو په تفسیر کې رانه کړلی وی که چرتا ما دا نه وي نو ما نه به د يهوديانو خر جوړ کړی ځکه دا نه اوریدلی او يهود خپل کس نه پری يهود خپل کس نه نو جادو دا انسان د زندگی د دې وجه د انسان په دې بدن باندې د کلماتو اثرات کیږي دا بالکل ټیک خبره ده. حدیث د تاسو له یو مثال
زمون په دې بزرګانو کې یو لوی شخصیت تیر شوی او د ابن سینا په وخت کې ابو علي سینا په وخت زمان نو میر شو د ابو علي سینا په وخت کې نو هغه یو پیرا د الله د نوم صفات بیانولو د هغې برکات چې څوک یو پیرا وایي چې الله نو دې کې دا دی دې کې دا دی دې کې دا دی د ابو علي سینا او فلسفي د 2 کالو په عمر کې د قرآن یاد کړو خو بیا منځ کې ګمراه شو اخره کې بیا توبه یې کړه د 2 کالو عمر کې او په خپله و چې څه کې به خطا شو نو سهرا ته ووتم یو 2 رکعته نفل به مې وکړه الله وایي ذهن کوله خو بیا فلسفیان یې داسې اکثر خطا شي منځ کې خطا شو ډېر پوه الله کړ دا ځان له اوږده مسله ده د ټول علوم د دنیا زده کړو کوشش یې کړ د خپل وس مطابق داسې ډېر کم کسان یو پیر ورته چاوي چې ته فلسفي نو فلسفي به په خوا دي ته چې هغه په ټول علوم وګورو نو دا ته چا نو تی د موسیقي علم نشته موسیقي چې کوم د ټنګ ټکور وغیرہ دا ځان نه علم دی خو څنګه دی چې راکی دی به راځي صرف دا ته ځان نشي ویل د خپل علم هغه ورته چې نه دا هم نه د څه شي فلسفي نو بیا دې بس اون خو ته دای حاصل ک بدی ځان له مستقل کتابونه لیکي خیر داسې سړی نو دې یو پیر مجلس کې د بادشاہ ناس او د الله د نوم د فضایل چې بیان کړ دغه بزرګ نو دی ورته وی چې یو نوم دی او دومره ډېرې خبرې دی وکړي ناغه ورته بزرګانو ناغه ورته چې مخ راوړي خره غلي کېنه ته پس پوهېږي د بادشاہ وزیرانو مخ کې دی خره غلي کېنه ته پس پوهېږي نو لږ ساده دی ځان داسې بس مصروفه شه سکي چې لکسات پاسې ته وګټه نه د په دې بدن کې تغیر او تبدل راغلی او د مخم تکسور شوی دی ولید دی وایي نه ورته دا پتا شو ته خو سم نه وي وختي نه ورته خر دی راته وي مشهور د دنیا فلسفي مولف انسان د وزیرانو او بادشاہ مخکې راته خر د غلامانو مخکې راته خر وي نو ورته وي یو خر دومره زور د خر د لبس چې ستا په بدن کې دومره اثرات راوستل نو ته وایي چې د الله د نوم بسونه زور نو خلک انخطي دي سيزونو پورې دا حرام دي خدای دې نه ځان مساته او کور والا ته مساته خان دا بچا باندې تعویذونه کول د غلطو د بارا د بریانو د خپل اثرات دا ځان لا علم دي چې دا بریان ټول بری اصل کې سبا انسان نه دی خو زمون په آیات کې بریان نه ها او زیاته فزنانو ډېر راځي په سړو ډېر کم چې د فصلو کې په یو کس راځي انکار دې بروم نشته ماته ها د سرسید میدان بازار نه جوړ او اگر جنت هم نه مانه دا غټه غټګیره چې تاسو چې دې سړی ورته جنت نه مانه چې دوی شیزونه داسې دي چې هغه د امت متفقه شیزونه دي هغه سر سید نه مانه چې هغه د بای کې بل خبره نشي خیر معاویه رضی الله تعالی عنہ معاویه بن الحکم دا بل مشهور من معاویه سے دا بل صحابي دی وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم توی ان حدیث عهد بجاهلیته وی من بس خبرې کولې په هغه د جاهلیت کې جاهلیت زمانہ کې خو بیا اسلام راوړو او زمون نه خلک چې دوی و جادوګرانو لراتل یاتون الکهان نو قال فلا تاتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس جادوګرانو لا مزه جادوګرو لا مزه نو ما ورته بیا وی قلت ومنا رجال يتطيرون او خلک داسې دي په من کې چې غیبا بدشګونی او بدپالینی سره مثال بدر زنګ د میله ورته چې ویره چې دا ناوې مواده کړې بیا د سمیر از نه لیدل الګه چې د پلانکی راغلی دی د پلانکی کارم کړی دی یاره د پلانکی چې پیدا شوی دی نو بیا د سړیتوب ورځ نه لیدلې قرآن او حدیث وی دا نه دي صحیح نیک پالی نسی شه دا ویلی شه چې دا پلانکی راغی نو دی ډېر بختور خدا نه چې ویلی چې دا پلانکی چې دی نو دا ډېر مردار و دا چې دی نو دا په مونږ سم نه دی راغلی دا کار را باندې داسې باندې دا معنی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یجدونه فی صدورهم فلا یصدهم دا دی په زړه کې خپله یو خبره غوټه کړي خپله یو خبره غوټه کړي نا کله اثر وکړي او کله ونه کړي یا مکه خبره پې اثر وکړي د پاسه شي پې نو دا د هغې وجه دا د هغې وجه چې دې سوچ فکر کوي نو بس نو فلا یصدهم مه بندوي دغه کیسې مه کوئ قلت ومنا رجالا یفتون او زمونږ نه څه خلک وو چې هغې به دا فقیر خو میر خو سره جادوګانې کولې او دا او دا نو د کیر خو دا د نجوم ځان له یو علم دی
نو د دې چې کوم سم اړخ دی هغه مو ټیک رسول الله صلی الله علیه وسلم کان نبی من الانبیاء یخط من فمن وافق خطه فذاک. مسلم شریف روایت دی چې دا د پیغمبرانو یو پیغمبر هغه هم دا خطونه راکلو وغیرہ نو چې دا چا هغه باره کې بیا اقوال دي چې دا څوک ادریس علیه السلام بعضی دانیال علیه السلام چې دا چا د هغه سره د خطونه برابر شي خو ټیک ده خو هغه ځان له د علم نجوم یو شکل دی یو هاس کې بیا هغه چرته که په 2000 کې یو کس وي به ورنه دا چې هر کوڅه کې ځان د جادوګرانو دکان کولو دي نو دا نه نو د دې وجې کوشش دا وکړ چې خپل ځان د جادو سړی لري وساتي کور والم لري وساتي خپل ځان دغه کیسونه لري وساتي کورونو والم د زنانه پردې پکې لاړ شي د کور والا پردې پکې لاړ شي دا مونږ چې د پیریان وای په بلانګې پیریان مونږ د پاکستان نه بلکې نو سوالي شخصیت ډېر وي پیر مختار الدین شاه سے وینون دی مفتیم دی ډېر وي خربوغه کې دی دا یو سورہ د اجتماع ده هغه د انډیا او د یو د بل دی نه ده شیخ زکریا رحمه الله خلیفہ دا چا چې په ځای اعمال لیکل دا هغه په شاګردانو کې په دنیا کې ډېر دی یو څو کسه پاتې ډېر یو پکې دی ناغه ته موږ دې موږ سره سکاسان مو مشران واغه کربوغه دغه مخکې همګو ټالو دغه نه چې مخکې لاړ شي الته کې لوري اک داسې شاله د شین بوټي په پکې نه ویني او په اک چې اهل الله وی الله والا خلق وی زړی جمدی او د الله په ذکر کې عمر تیر کړي او ټول عمر اخلاص سره کار کړي تلرشه الته په اجتماع کې په لکونو خلک غل راځي الته کې چې دې ته په عام ورځو کې لرشه خلک د کم د دنیا ګډ ګډ خلک به تل ته ویني پراتی ته شین بوټي به پکې نه ویني الته نو زمون سره یو ملګری هغه ورته وی چې دی مشر لور می دا داسې پیریان په راځي نو هغه مختار الدین شاه سره ډېر د شپین نه اردو پښتو دا دواړه یو شان وی علاقه فاصله نور دی ها په خندا د خزو پیریان نه مانی خزو پیریان نه خزو باندې پیریان ډېر زیات سره ډېر لوی سره نو خبره می درته وکړه نه کړه پیریان دا په زور د تعویذ راځي او کله چې په خپلم راځي مخلوق دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی چې دا شریر مخلوق نو انسان د خپلم او دا په 2000 روپے جادو په 100 روپے او په 1500 روپے جادو دا مې نوت کې وکړو دا مې خدای دې معافي وکړي داسې کیسې ازنه دا ویلو زنه دا ویل ماته یو کس خبر او کړل عاملو او نو مې نه لمړی سړی د بار دی دې نه ما ته وی او تعویذ مې رخ کې وای سورہ جو شي روټه ته میړنه کی هغه د زنانه په شرمګاه کې بند کړ نو ته چې دا مسلمان دا چې څوک دا مسلمان دا تعویذ چې څوک یاغې نه چې کوم اسخاب بدبویت لو بیا په کور کې بند کړو بیا چې ما روبا دا مسلمان یا چې دا موږ دا داسې بسر او صافا چې دینو خزي پریخي گجوهان کې ګرځي د چاغه چې دې پته نه لګي په کم بازا چاته په پا دا زما پارک دا زم پارک دا ستا پارک یو در چرته باغی کې ګرځي او نو دا لکان رامیان بیا سره وځي خو دې نه د خدای رضا له خدای شاړه ته څوک نه دي ولی پریدو داس دکه شان چې دی ولی پریدو دم د خپل او کنه خپل نه کې ولې بیا خو ته قرآن وې کنه خپل نه مالتي کې چې بروجي نه بغیر قرآن راوړي خپل بیا اخري سورته چوپ کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احادیثو کې د آیاتونو اثرات خپل تغابن خپل اثرات دي د سوره یاسین خپل اثرات دي قرآن ټول د اثر نه ډک نه وي ولې بیا پال ماتيږي کال کې خپل او ته چې څنګه په خپل څه دردي کې خورشته کنه بیا غشانو دردي کې ستا زویر ته په دردېږي ستا خدای ته په دردېږي ستا لور ته په دردېږي ها بوځه خو تیخ پر بو د پتا څه چل شوی چې زنانو ته پرې خو دک نو هغه بیا د غالي تعویذونو پسې ګرځي ما داسې کسان دي په خپل ماته ویل پټول کلی می تعویذ کو دا غي لز روپیا وخت بل باندې اته زرو دا خلک کوي لګیاله دا د مسلمانې کار نه دی ښا پکار دي چې موږ د دې سيزونو نه ځان لري وساتو ما درته وی چې امام شاه صاحب وی چې تقریبا 30 قسمه پکې دا د کفر دي چې وکړه ډایرک کافر کیږي مسلمان نه پاتې کیږي
نه کوونکي مسلمان پاتې کیږي نه چې تاسو پیسې ورکړي دا مسلمان نه پاتې خلکو کورونه ولې روانو د خلکو کورونه و د خلکو جوړ او باسي خلک یو بل نو خپل د خیالو کو خپل کور د خپل خیالو کوم احادیثو کې راځي د ساره اخیری سورته و ساره مونږ نه کوو ما خدای دې سم دي اخیری سورتونه اول د مسلمان نه تا ته پته نه کنه چې قران کې اخیری سورتونه دي کوم یا د رضی آیاتونه دی هغه په سره نو دغه نه کو یا حدیثو کې راځي چې پتا څومره مصیبتونه راځي صدقه ورکړه بیا هم جیب پکې صدقه نو په ناجایز ورکو په ناجایز دغه پیسې ورکو په ناجایز دغه پیسې لګو په ناجایز یو سیس کو غلط خو په سم یو کار نه کو د پاره دی د حدیثو کې راځي مونږ کې شفا نه کو د پاره دی دغه تعویذونو نه دغه غلطو نه مونږ ځکه دا ګوردا چې مونږ د خپل ته جایز تعویذونه وای دا یاد وساته دا ټکی یاد وساته چې کوم د نابالغ د لپاره په تعویذ کې څه خبره نشته هو الله ځکه کلمات نشي ویلې هغه له کوا هیڅ خبره پکې نشته خلک چې کوم چې شماریا سے تشدد کوي د کفر فتوا اسانه ثابتول ګران خلک ورسره د نن سبا غلط پکې دی کافر دا پارس د کفر فتوا ثابتول ګران ثابتول بیا چاپلارم نشي صفات تاویل ماویل باندې کفر نه ثابتيږي کفر هم د متواتر نه څوک انکار کوي د قران نه انکار کوي دا احادیث نه د احادیث نه انکار کوي چې هغه د خبر احاد نه هغه د اخیری درجه د فائدې اوچته احادیث دا غیر انکار دا څه غپ نه خیر خو چې کم کس بالغ شو بلوغت ته ورسید نو د دې لپاره تعویذ په هغه صورت کې صحیح دی ورانه دی بیا چې دې کلا کلمات نشي ویل په خپل باندې چې په خله نشي ویلې ورنه که په خله کم کس کلمات ویلې شي نو دم د تعویذ نه ورده د خپل خپل کلمات ویل ورده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري سورتونه خولې دي درېمه کلمې خولې دا لله ما في السماوات خولې دي دا کشم سورته کهف خولې فاتحه خولې دا چاته خولې د لپاره جایز دی خو غوړه د خپل خله کلمات دي پکار داري چې مونږ کوشش وکړو نورم د کندې نه بچ کو ځانم د کندې نه بچ کو او زنانا دا نیکه کار کوم ډیر روان نیکه تور ته وای روجي دي کې دا ساغستانه مخ ته روجه نیسم نه غني دا شان مونږ کوم د سړی چې لږه گزارو کې وسره سړو په نسبت او څنګه په دې نسبت خو ډیر خي زنانا خي پرده باندې کوم تاسو لګه خواري وکړو لو ورته مو چې دا پړونی ما چوا دا نری دی وغیرہ دی الله په خبر کې رسو یقینا چې خو به خو کمزوري ناقص العقل ورته دی وجوي کمزوري پکې زیات دی دوکه کیږي زر عزتونه تار کیږي د تعویذونو سره یاد ساته د عاملان دا ګور دا هر کستا بزرګو یار کستا چې دا پیر وي چې چای د لکار الکه هر عامل خو پیر نه دی هر عامل خو خسړې نه دی او انسان خو سل پزړه کې خواهشات راوچېږي ځوانه جانه جنې دی یو عامل لدی ځوانه جانه خزه دی یو عامل لدی سل کیسې دی بابا ته دغه میدان نه تا څه پته نشته دغه میدان کې نه ګرځېدلې تا نه دی ورته څه پته نشته مکه خپل قران حدیث ناهری سورتونه وایا کلمات وایا دغه باندې کوشش کا مپرې دې زنه وزنه پر راځي تعویذونه له باندونو د جوهان نه په طریقولا باندې وګوري دا کوئی ایجوکیشن نه په طریقولا باندې وګوري او کنه څنګه چې ته تعویذونه نه باندې عبدالولیحان ته لګا نه دا کوئی ایجوکیشن نه بلاغي نه مخکې باندې دا چې پایو ډیکس باندې ته سوندره پرېدو ته چې بیا ځان بچ دا په پسلو کې یو وي دا قران چې رسول الله قران چې وی ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى دا څه نه وي دا خو چې وی دا خپل وسړی دی جدا پلان مور چې مور دا مور چې ماشوم دا وو کالو شي نو د بستر ولا رورو جدا کا چې لس کالو شي بیا گنجائش نشته ماشوم ته چې دا به مور سره یو ځم مور سره گنجائش نشته ماشوم ته چې دا پيو دا الک چیرونه دي سکرونه دي په یو بستر گنجائش اسلام نه پرې چې دا په یو بستر کې نسم په یو صادر کې بدن نه نسم نو پردي سره د کنه پردي خوې سره پرې
د دې وجې لږ خیال ساتل پکار دي په خپلو کورونو باندې. بس اسان کار چېرته دی پلانکي صاحب له دم لازم کور دا غټ صاحب دی چې ناست دی ده ته ووایه څه قرآن زده کړه راباندې را چوپ کوه که نو کوشش دا پکار دی ښه چې خپله خواري وکړو په خپلو کورونو. خپل ستر پرده عزت دا د هر چا خوب دی. څنګه چې وایي زما خوب دی دکه شان هر مشر دی د هغه ستر پرده دا عزت الله دې زموږ عزتونه وساتي. الله یې زموږ د پردو حفاظت وکړي. نو کوشش دا پکار دی. مثال په طور که ته تعلیم هم ورکې نو د جینۍ اول ځان له او پرده لازمي ده او د سړي ځان ده. دکه شان تعویذونه معویذونه او دې کیسونه کوشش وکړه څومره ځان سړی ساتلی شي دومره ښه ده. که بیا یې ساتي نو ته خپله چا د سنډا در باندې خپه نه دی ایښي. هغه کار وکړه چې جایز وي د جایز تر حد او خپل یې وکړه. الله رب العزت را له توفیق راکړي. او دکه شان کم کلمات دي هغه په خپله ویل پکار دي. او ما درته بیا هم وي دا خبره درته اخره کې بیا کوم د نچوړ دا نور خو ورسرې ټچ خبرې د جادو اکثریت دا مونږ چې کم کوو دا پتا او په بل او په یو څه بل څه دا خلک چې لګیا دي په دو کو دا چلو کو او بل خلک په یو لعنت کې اختر چې په سر دړم راځي بیچاره باندې جوړ څه کړي دي. په کوی د خدای دې خو باسم چرته بیماری نه راځي بس صرف پتا خلک تعویذونه کوي. او چې سړی هم څه سړی نو څوک به پیسو کې کوي. او چې لږه معمولي کور کې هم سره راځي نو کله ناکله خو دې ته د انسان د مسلمان ذهن سره د دې خبرې نه وتې چې زه مونږ نه کوم نو زما په کور به ډوسه اثر نه راځي. بیخ به دې وځي چې مونږ نه کوي. خدای ته سجده نه لګي. خدای به خدای پاک شیطان چې دی د هغه جنت نه لاندې ځمکې ته راګوزار کړو مردود یې وګرځو په یو سجده باندې. ته مونږ نه کوې ستا په کور به اثرات نه راځي. دا خبره ده. ته د الله نوم نه یادې ستا په کور به اثر نه ستا په ښځه به اثر نه کېږي. ستا په کور والا به څه نه کېږي. خدای شته کوي خبره ومني بچي دې نه مني. بیا لږ صبر وکړه. ته خدای نه مني دا خدای نه مني نو دا ځینې اثرات د خرابو اعمالو په ځای د دې چې موږ توبه وباسو الله ته متوجه شو چې خدای را ګناه رانه کړي موږ هغه بل رخ بل طرف ته ورکړو. هغه چې ادمه په شان مونږ راشي بل هغه مرته دا نه وایي چې بابا مونږ کې 5 وخته ذکر کې قرآن اړه درود شریف وې د بل چا حق ته خدا قولان لیکل نه هغه ورتیا و ټیک په پتا چا څه کړي. ولې ته خدای علامه د زماني وزیر ډېر لوی سړی راغلی ځکه خدای ته وګور چې ته مو خدای ته سر نه لګې سجده نه لګې د دې بس اثرات نه. ستا په ټول کور کې د سحر منصوب نه کوي. فاطمه رضی الله عنها کاکا یو کس باندې کار نه کیږي. که په یو بنده کار کړي ته وایي د ټول امت لا نه چې د ټول امتونو له یو د رسول الله سلام یو سجده برابر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یا فاطمه د سحر ټیم کې دمه پاتې کیږي ځکه چې د سحر ټیم کې د رزق تقسیم کیږي اسنه چې به برخه پاتې شي. ماشاءالله عمر ده به برخه پاتې لمنګا دا ټیم راځي به ټولي صدر راځي بیا دا ټیم د خیر راځي. هغه چې د سار ممتاز په ایمان د سار یره دا یو صوبه باغان نه ځکه سبا کې کله کله راځي او کله سوق ټول یره دا ما خیال له دومره کسان به راځي. تاسو اکثریت کلیواله بار پکې نه بار پکې یو 2-3 ملګری تقریبا داسې دا ما خیال دا دومره کسان به راځي. تاسو اوسه مدینه ما سیوا سوق نیول دا نور مسلمانان نه ده ندی بس اثرات نه پکلی به نه پکور به نه په ایمان وای پچامو په علاقه باندې او دا ټیم موږ سټیم راځو دا ټیم جمعه کې بیا تنګي او تنګي کو نو د دینه پس بل خیر سوق راځي سوق اسرا سوق برارا د خیر اخیری رکعت لزان رسیو دار د ما ویلو چې اهل ظواهر چې کوم دي کوم چې اهل حدیث علما دي هغه و چې په اخیری کې دا کې سوق کیناسته د هغه په نسبت باندې پتوره چې د سره مونږ کی امام محمد صاحب دا پتوره چې د جمعې مونږ کی بل جمعه ته ځان رسول دا نور علما د نور احادیثونو څخه خبرې راکې دای د وجه کی ورنه بهتره بیا موږ ورته احتیاطي دار چې بل جمعه احتیاط پدې کې بل جمعه کې کوزه مله دې راته معافي وکي فلم چې د دې کو سړی ګور دي کې سو کې لګیا شوی دي خان دا خبره موږ د ځنې د کولونی خدای شته کځنې د منبر خدا سړیم په دې جادوګر دا غمن خدیه نه کته ظالم زنانه است څه شي پکاله چې کور والا باندې کلکم راعین و کلکم مسئول تم چې دینو دغه پسې ګرځي تعویذونو پسې تم یا په ما پسې ته سړی راځي نو لن
خیال ساتل پکار دي، کلمه مونځ کول پکار دي، توبه کول پکار دي، الله ته جړا کول پکار دي، الله ته لاس موجود او ته چې فاعل لم تفعلوا ولن دا کار نه کې ولې نه کې ستاره سترګونه بیا وکوي بیا به ته دوه رکعات دا نه کو. الله دې مونږ سم کی، الله دې مونږ نیکانو ګرځي، الله دې د مونږ توفیق راکړي، الله دې د اعمالو توفیق راکړي. فزانم کوشش پکار دی په خپل کشر مو کم چې کشران دي دنده چې کشرانه کې تاسو نابالغ نه تاسو جمعات پیژنې اجره پیژنې چې درځ یوې بدی پورې ملاس ته پیژنې نو د شپه نه پیژنې هم پیژنې چې شپې خلک سم چې درځ چې دینو تاسو ټول سره ګراوند پیژنې یو ورځ ګراوند په ایمان وي تاسو قضا کوي یو ورځ نه قضا کوي د یونیورسيټي قضا کوي نه قضا کوي یو ورځ نه قضا د فن قضا کوي نه ول جمعات نه پیژنې قضا کافرانو د علاقه کدي علاقه مون نه پیژنې په وخت راتله نه پیژنې جمعات نه پیژنې خطبه نه پیژنې او کوس مې تاسو کو نه غزړه خبره ده چړمبري خلیفہ بیان نه پیژنې اسلام صرف نه پیژنو دین نه پیژنو دین ته ولې نه پیژنو ځکه موږ هغه باندې زور نه کو کوشش نه کو دا خو یار داسې خبره نه ده الله د رضا د پاره د ځان د پاره زما د پاره نه کې بابا د پلار د پاره نه کې خدای شته د پلار د پاره کې او دک پلار د بچی د پاره نه کوي اریو بخپل خپل پان سره راپاسي هر یو بخپل عمل سره راپاسي الله وی داسې برا پاسه لکه څنګه می چې پیدا کړي یو می پیدا کړي یو براته ودرېږي او یو بل عمل جواب راکوي کته ورکول شي کنه الله وی جواب راکې او ته چې کوم خبرې کې هغه د الله د رحم خبرې دي قانون ته بزان برابر او رحم د الله خو خلا قانون ته بزان برابر نو کوشش دا وکړ دي چې دا غلطو سيزونو نه هغه تعویذونه دي کاغه منتری دي قبل سدي دا نه خپلم بچو خپل بچیانم بچو خپل کور والم بچو خپل عزتونم د تار کې دونه بچو والله دې توفیق راکړي چې د بل عزتونم بچو الله دې د دې توفیق راکړي او د کشر خپلم نیک اعمال هر کس پیژني الله دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي او